عجیبه خبره ده په خپل رور خلکو له غیرت ورځي، په خپل پلار او په مور خلکو له غیرت ورځي، په قرآن باندې هغه غیرت چاله ولې بیا نه ورځي؟ هغه قرآن چې ما ورته د تیارو نه راوښکلو د رڼا طرف ته، هغه قرآن چې د قبر په تورو تیارو کې زما ستا دپاره سپینه رڼا ده، هغه قرآن چې د محشر په ورځ به زما ستا دپاره د الله په حضور کې شفاعت کوي، شفیع به ګرځي، هغه قرآن چې زما ستا د ژوند د ټول عمر دستور العمل دی، هغه قرآن چې په یو حرف باندې الله مونږ له په زرګونو لګونو نیکۍ راکوي، هغه قرآن چې د هغې په واسطه او په وسیله باندې مونږ بیمارانو له الله صحت ورکوي، شفا ورله ورکوي، هغه قرآن چې د هغې برکاتو باندې الله کریم جل جلاله مونږ او تاسو دنیا هم ښایسته کوي، قبر هم ښایسته کوي، آخرت هم ښایسته کوي. هغه قرآن ته د مسلمانانو په وړاندې تلې ورته کېږي. نو د 9 مئی په واقعاتو باندې رد عمل شته دی، خو د قرآن په واقعه باندې رد عمل نشته. پکار خدا وکنه چې یو کور کمانډر کانفرنس د قرآن عظیم الشان په دې واقعه باندې هم شوی، پکار خدا وا دومره سخت رد عمل په دې باندې هم راغلی وی. څومره د افسوس خبره ده چې یو روایتي مذمت شو او خبره ختمه شوه، او بیا د ټولو نه چې زما ستا دپاره المیه د هغه دا ده چې څومره د افسوس خبره ده چې دا الله او رسول د ګستاخۍ دا دومره حساسه معامله، د قرآن د توهین دا دومره حساسه معامله مونږ د خپل ذات او د خپل مفاد او د خپل سیاست دپاره استعمالو. دا ملعون سابقه ملعون عمران چې د فرانس خلاف مونږ احتجاج کو، نو په هغه ټیم کې ویډیوګانې شته دی او لګیاو وی که تاسو 100 کاله احتجاج وکړئ خو په فرانس باندې فرق نه غورځېږي. نو مونږ وی ملعونه مونږ خو ستا دپاره احتجاج کوو چې تا کې لږ غیرت راشي، تا کې لږ غیرت راشي، صحیح جواب ورکې او په دې باندې به خپل ملک ته نقصان ورکوي، کفارو ته به نقصان نه ورځي. نو څه چلې وکړه هغه چې کم دی څه هغه په هغه وخت کې زمونږ په احتجاج والاو باندې د تحریک لبیک په پرامن احتجاج والاو باندې ګولۍ ورولې پې واچول، زمونږ کارکنان هغې باندې سیده ګولۍ چې کم دی فایر کړی، شهیدان یې کړل. ولې تاسو د فرانس خلاف احتجاج کوئ او لګیاو چې په احتجاج اسم نه کېږي، په احتجاج اسم نه کېږي. اوس هماغه کس چې خپل ضرورت شو ورته چې زما خلک خو زما د جلسې دپاره راوتی نشي، زما خلک چېرته یو ځای کې جمع کېدی نشي، او هغې باندې خو د حکومت طرفه سختۍ دي او هغې باندې FIR دي. نو راشه زه به سویډن خلاف د احتجاج دپاره کال ورکمه، اسلامي ټچ به ورکمه. کم ټچ؟ اسلامي ټچ به ورکمه چې زما د خلکو دا یره ختمه شي او دوی راوځي یو ځای ته او دوی احتجاج وکړي چې د دوی دغه یرې ختمې شي، ورو ورو مونږ بیا خپله تیاري شروع کړو. دا د دې ملعون بل طرف ته د PDM کې چې ټوله د بېغیرتو او د فساقو د فجارو او د دې ملک د کرپټو چې چا دا ملک خوړلی دی او 75 سال نه چا دا وطن دې ځای ته را رسولی دی او 75 سال نه په دې وطن کې چا تر اوسه پورې د سوک ساه نه دا اخیستی او هر چا په خپل وخت کې په خپل انداز باندې وهلی دی. هغه خلک را جمع شو، نو هغه وزیر اعظم څه کوي؟ اعلان کوي. وزیر اعظم وایي چې دا ورځ تاسو هم ټول احتجاج وکړئ، ما فساق و فجارو. بیا به هم د 9 مئی خلاف هم صرف یو احتجاج منو کړی و که نه، خبره به ختمه شوې وه. یا 9 مئی باندې هم صرف احتجاج منو کړی و، سوک به هم منو کړی و، خپله جنډه به هم لاندې کړې وه او ویلې به مو چې ډېر بد شوي دي، باقي خیر دی چې څه کوئ هغه کوئ. نه مونږه پولیس فورس حرکت کې راولو، نه ادارې حرکت کې راولو، نه سپیشل کوټونه د هغې دپاره، نه د هغې دپاره کور کمانډر کانفرنس یې کوو. بس څه چلو شو، خو تنصیبات دي، مالی نقصان شوی دی، نور هم دی راشي، نور به راشي، نور به راشي. هلته کې معافي نشته، هلته سره مذمت باندې کار نه کېږي، هلته لګیا یې مرمت هم شروع کړي دي، هلته کې د جیل نه راوځي د یوې پرچې نه ډس چې په بلې پرچه کې وردن نه کړي. څه چلو شو، ناقابل معافي جرم دی. نو بغیرت او چې هغه ناقابل معافي جرم دی، نو دا ولې قابل معافي جرم دی؟ دلته تاسو سره مذمت ولې کوئ؟ تاسو دومره کمزورې شوئ چې د سویډن غوندې ملک ته هم تاسو سترګې نشئ خولی. ستاسو دا غوري شاهین ابدالي به په کم وخت کې په کار راځي؟ ځکه خو به امیر محترم فرمایل چې د ابدالي میزایل دپاره غیرت هم د ابدالي په کار دی، د شاهین میزایل دپاره غیرت هم د شاهین والا د هغې پرواز په کار دی، او د غوري میزایل دپاره غیرت هم د شهاب الدین غوري په کار دی، د خالد د ټینک دپاره غیرت هم د خالد ابن ولید په کار دی، او د زرار ټینک دپاره جرت هم د زرار بن ازور په کار دی. څومره د افسوس خبره ده مسلمان په خپل ذات باندې دومره زیات د خپل ذات سره مخلص دی چې په ذات د حمله شوی د ناقابل معافي جرم دی. یوې پرچې نه روزي په بلې وردن نه کوي،
बले नरोजी पर बले वर्दन न कई खो पर कुरान बांधे हमला कीगी आगे द पार सरफ जो कम दे और मजम्मत काफ़ी दे एहतजाज का कहो नु पकार जो मुंग फ़कीरान होको ज़का च मुंग बस्तादा ज़मीर जन जोड़ाओ मुंग बता तवायु च फ़ौरन जवाब का वल्लाह का पमल्क दे हमला राशि और टैंकू न डायरेक्ट सफाशी और पागे रेलवा चोलिशी फोर्सुन हरकत की राशि नु याद साथ दाद दे मुल्क द सरहद न पकड़ोड़ हा चंद बांधे अहम मसला दा स्ताप आजाद बांधे हुए दारो बांधे हमलाउशी और तदुमर दखपल ज़ात सर मुखलिस से जनशम बर्दाश्त गोले गलतेम दर की 200वीं लाइकम दागे ये च हमला दर बांधे होशी लाइकम दागे ये च खबर दर पसी होशी खुनेश बर्दाश्त गोले दागे द पार स्पेशल सजागान मुकर्रर के जमा द जानान दे इज्जत और नामूस मसला दुमर अहमदा चस्ता गुंदे पकरबाओ नूर राशि और जमा गुंदे पकरबाओ नूर राशि और दा से पकरोड़ाओ मलकुना नूर राशि आगा खौर नमजार और कुर्बान च जमा द जानान स्वरले पे सिर्फ योजल पल कदम मुबारक खौदले